ته پروت دا کاڼي وګوره دا ټولې وینې دا پرتې دا ټولې پې لړله دا زه په چاکوانو په دلته ما کور له ظلم راخېږي دا کوم هغه یار نه پوهېږو چې قیامت ته څه شی دی دا وګوره دا ټولې وینې دي دا کاڼي پې خچل دي دا وګوره دا ټول دا دغسې پورې پړی پکې واچوه داسې یې راکړه زندې کړه مړې کړه نو ظالمه د دومره زور څوک ورکوي د قیامت وی کله راځي نو دغه سوال باندې زمونږ هغه محترم ډېر زیات حیران شولو ما ته یې کې چې اقرار احمده قیامت په ځینو خلکو باندې راغلی دی خو هغه که ته په دغه عالم کې او په دغه ګاونډ کې وګرځې نو تاسو ته یې پته ولګي او خلک ورته ووایي چې قیامت راغلی نو دغه زموږ سره څنګه چې تاسو ته پته پرون چې کومه ناخوشګواره واقعه شوې ده انتهایي ظلم چې شوی دی د ظلم هغه حد چې کراس شوی دی موږ هغه د کامران ماشوم ذکر چې وکړو نو هغه چې کوم بې دردۍ سره هغه قتل شوی دی د هغه لوحیکینې ما سره موجود دي نو په دغو باندې هغه قیامت راغلی دی نو ډېر زیات په خوارو غزارو باندې راستر شو بیا دغسې ظالمان بیا دغه شاندې قاتلان بیا دغه شاندې ځناور راستر شي او د دغه باباګانو نه دغه خواږه بچي د زړه ټوکړې دي راون وړي کاکاجي را سره موجود دی یو څو خبرې ورسره کوو د دې واقعې په بابت سره دغه واقعه څنګه شوې ده څنګه ووتلو څه وشول دغه ټولې خبرې دغه کاکاچي نه دغه کامران بچي په حوالې سره معلوموو کاکاجي ډېره زیاته مننه د وخت راکولو په دغه غم کې او په دغه دک کې او په دغه درد کې سره برابر شریک یو ټول عالم سره پکې شریک دی کامران بچی پرون چې دغه واقعه وشول خپل نظر پې شریکه څنګه راووتلو څنګه دغه هر څه وشول بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول صلی الله علیه وسلم دا ماښام بس داسې 11:10 بجې وې داسې مانه ووتو چې ووتو ما وویل چې یاره څه بل ورور سره په کمره کې ناست وي مور یې دا وویل چې څه بس لاړو بچی مې کور ته شو هغه کوټې ته شو کوټه کې ننه څملاستو نو موږ دا پته موږ ته نشته چې ته بچیه ته په څه ټیم دلې ووتې چیرې لاړې چا وخت کې چا کټ نه وي چات کړې څنګه وي چات شوې نه ګډاپ شوی نه ټک شوی هېڅ قسمه هغه نه دی شوی بس موږ پراته وو موږ وایي چې څه بچیان پروت دی بس دواړه بچي دا درې واړه بچي ما پراته دي بس کور له راننوتي دي زه دغه بارم چې ظالم راغلی چې سبایي خبر شو یوه ماشومه شودو له تله هغې ما ته ووایي چې ابو راشه دلته چا سړی راوړی مړ دی هغه چې ومې کتو ما وایي چې یاره دا خو ډېره واقعه وشوه دا سړي غم به څه کوم دا پولیس اوس ما نه ته پوښتنه کوي دا به زه څه کوم چې زوی مې راووتو کامران دی شپې وته چېرته چا په موبایل وخت کوي په هر شي وخت کوي خو وته کامران دی چې ومې کتو کامران ما بچی و نو ډېر مې زړه خفه شو چې یا ربه نه مې چا سره زیاتی کړی نه مې چا سره ظلم شته نه مې چا سره دښمني شته یو قسم پرابلم نشته ما خپله دوړې له څه مو دوړه ګټم و راځم بچی مې دا تورخان چلی غریبي کوي ځي و راځي دا بچی مې سکول کې سبق وایي نن یې پرچه وه که نه نن یې پرچه وه هغه ما ته ووایي چې ابو هغه ما داسې ساتلی و که نه لکه ګل یو شکم یې پرې ما نه و راوستی او دومره خفه یم که نه چې بس نشم کولی یو شی نشم بس زړه مې برداشت نه غواړي بلکل او بس چې ما سره ظلم روان دی نه ما سره دا وامه مدرېږي کامه مدرېږي که ما له حکومت غور نشي کولی نو زه ما سره کام هم بیا شته نو زه مهرباني کوم چې ما سره دی حکومت په ترتیب باندې ماله
نه په چا باندې غږ کولی شم چې دا ظلم شوی دی ما سره ده کړی زه هېڅ کس ما نه شم کولی چې حکومت ما هغه ونه غواړي که نه غور نو زه نه شم کولی ځکه چې زه مجبوره یم خلک به بچی راستری دې پاره یې راسترګي چېرې چې ما بچی دلته سبا څوک مړ کي وه لال کي و په خوله کې وله چاړي ووایي په سترګو وله چاړي ووایي او په سر کې وله چاړي ووایي دا انصاف دی دا کوم مسلمان دی او کوم مسلماني خو هلکه هلته شته بیا دا کوم مذهب دی داسې ظلمونه کوي دا چېرته انسانان کیدی شي دا والا چې یهودو نه هم زیات دي کافارو نه هم زیات دي ځناور هم داسې نه کوي مړه چې په خوله باندې چاک ولګوي اخر ماشوم و چا سره بد نه وکړي چا سره هېڅ کس ما په دا ګاونډ کې چې د صفت څوک ونه کړي زه جرم درکړم خپله چې کوم دی کږجي کار څه کوي ډریور یم په ژوند کې چېرته نه میږی ازار شوی دی چې موږ خبره کوو زه د یم چې په جام بازار کې څه کې چې په ګلخانو مارکیټ کې چېرته ما وښیي که ما چا نه کجوره راخیستي ما خوړلي اوس انسان راځي وړوکی ماشوم هغه کوي په خوله کې چاړې هلکه ته څه ظلم کړی دی او ژبه ترې غوڅوې او ژبه کې تارونه غوڅوې او په سر کې ولا مړه چاکوان ټکوي په هندواړه کې هم څوک داسې چاکونه ټکوي لکه بده کې ټکولي دومره ظلم داسې ظالمانو وي بچي او د دې ځای نه یې پاس ټول خراب کړی دا سترګې او غاښونه هر ځای پرې مات کړي خون دی دلته پروت دا کاڼي وګوره دا ټولې وینې دا پرتې دا ټولې پې لړله دا زه په چاکوانو په دلته ما کور له ظلم راخیږي دا کوم هغه دی یار نه پوهېږو چې قیامت ته څه شی دی دا وګوره دا ټولې وینې دا کاڼي پې خچل دي دا وګوره دا ټول دا دغسې پورې ټچنګ شوی دی دا ټول هر څه یې کړي دا والله هغه پوهېږو چې خدای نجار شو مونږ خو څه غلطي هم نه ده کړې دومره ظلم یې ما سره وشو چې بې حده دومره په یو ځای کې هم نه دی شوی چې په دا ټول هغه کې هم نه شوی کیدای شي دغه قاتل ته څه وایي نو دا خو والله قاتل خو کیدای شي اوري دي کیدای شي ګوري دی نو ده نه غټ قاتل سره شته نه دا سوځول په کار دي چې په خیبر کې راکوړی او بل هم ته هغه واخلي نفرت چې واقعي والا چې داسې یو کار یې کړی و دا دلته وسو کاجي وایي چې نه د ما د چا سره څه دښمني شته نه د چا سره څه بد کړي دي نه په ښکور کلي او په ګاونډ کې چې تا میږی هزار کړی نو د ما د بچي سره دغه ظلم چا وکړلو او سله یې وکړلو دغه غوښته کوي دلته د اعلی حکامو نه دلته چې کوم زمونږ پولیس حکام دي یا چې کوم انویسټیګیشن آفیسرز دي د دونه غوښته کوي چې د ماشوم د ما د کامران بچي انصاف ځکه پکار دی چې سبا بل بچی هم خدا نخواسته په داسې چړو باندې اری نشي په داسې چړو باندې غوس نشي او د دې شي روکتام ډیر زیات پکار دی ځکه چې مونږ ګورو څوک هم محفوظ نه څوک په ګولو لګیږي خو تر اوسه پورې دا معلومه نه شوله چې څوک یې ولي څوک په چړو غوسیږي خو تر اوسه پورې دا معلومه نه شوله چې په چړو یې څوک غوسي او سله غوسیږي بهرحال دا ټولې د قیامت خبرې په دغو خلکو باندې یو امتحان راغلی دی کامران خو شهید شولو موږ دعا وګویو چې د کامران چې کوم والد صاحب دی چې کوم لواحقین دي درد یې ډېر زیات دی خو بهرحال الله تعالی د دوله صبر ویرکي او دغه امتحان چې په دوی باندې راغلی الله پاک ته پکې دوی کامیاب او کامران کی ټولو ملګرو ته مې ریکویسټ دی څنګه چې دغه ملګري خبره وکړله او تابعه هم شوې ده چې دغه خلک انصاف غواړي دغه خلک معلوم دغه ټوله کیسه کې چې کوم سړی انوالو دی چا چې دا ظلم کړی دی څوک چې چاړې استعمالوي څوک چې حلاله کوي د سړي پته معلومېدل دوی غواړي نو په دغه بابت سره دوی دغه کیس یا دغه خبره پرېږدي نه دوی غوښته کړی چې نن به دوی وایي چې نن به په 3 بجې باندې به د دې حجرې نه احتجاجي لاروون شروع کیږي او په تاریخي مقام باب خیبر باندې بیا هلته خبربور احتجاج کیږي او په دغه احتجاج کې
دغه کاکاجي دغه چې کوم لواحقین دي دوی اپیل کړی چې په دغه ظلم کې موږ سره لکه څنګه چې کاکاجي خبره وکړله چې پولیس نه وي نو ولس راسره شته نو په دغه مهال یې د ولس نه غوښته کړه پولیس نه موږ غوښته کوي خو ولس یې هم رابېللی چې په دغه تکلیف کې او په دغه امتحان کې موږ سره ودرېږي او د ظلم خلاف مشترکه آواز ویشد کی